د قبایلی ضلع باجوړ تر ټولو لوی تجارتي مرکز ښار بازار چې په د ټول باجوړ او د پیښور ترڅنګ د چترال دیر سوات تګ راتګ کوونکو لوجې په ګنټو ټریفیک جام و. نو د ټریفیکي پیښو لوجې اولس تر پوزې راغلی و. د دغه ټریفیکي پیښو او ټریفیک جام خاتمې لپاره د پاک پوج په مرسته د 851 میلیون روپو په لاګت سره د ښار هسپتال بایپاس جوړېدو باندې کار شروع کړی شوی دی. دا کوم بایپاس چې اوس جوړیږي په دې باندې موږ د حکومت او د پاک پوج او د انتظامیه شکرګزار یو، ځکه چې تاسو یې په دې بازار کې د ټریفیک ډېر زیاتې مسلې دي او د دې نه مقامي خلک خلاصه کې چې کوم د بار ضلعو نه دي او خلک راځي او د هغوی ترانسپورټ مسلې دا ډېرې زیاتې مسلې دي. نو د دې څخه به دا ټولې مسلې کور شي او دا یوه بهترینه منصوبه ده او موږ په دې باندې یو ځل بیا د پاک پوج او د انتظامیه شکریه ادا کوو. د ډیپټي کمشنر باجوړ شاهد علي خان وینا ده چې د ښار بایپاس تعمیر سره به ولس ته دیر چترال او د مومند ترڅنګ پیښور ته تلونکي خلکو ته ډېرې اسانتیاوې راشي. ښار بایپاس की टोटल कास्टिंग जो कि लैंड एक्विजिशन के साथ साथ कंस्ट्रक्शन कास्ट 851 मिलियन है. इसका फ़ायदा जो हमारा मेन बाज़ार है ख़ार बाज़ार, जिधर ट्रैफिक की कंजेशन होती है और ये कम्युनिकेशन में मसला होता है, इससे आसानी से जो है वो लोग जो नवागई सब डिवीज़न से ताल्लुक़ रखते हैं या मामून, वाड़ा मामून, लोई मामून या दीगर हमारे डिस्ट्रिक्ट के पॉपुलेटेड एरियाज़ हैं, उनको सफ़र का एक आसान रास्ता जो है वो मुहैया होगा. इसकी कम्प्लीशन में हार्डली वीक टाइम जो है वो बाकी है. मेन रोड जो है वो विद इन वीक टाइम कंप्लीट हो जाएगा. फिर इसके साथ साथ इसकी जो शोल्डर वर्क है वो भी 1-2 महीनों के अंदर अंदर वो भी कंप्लीट हो जाएगा. په قبایلی ضلع باجوړ کې د پاک پوج په مرسته د سړکونو ترڅنګ په تعلیمي ادارو او نور یو شمېر منصوبو باندې ترقیاتي کارونه روان دي چې پرې ولس ډېر زیات خوشحاله دی. زاهد جان، سونو FM، خیبر پښتونخوا.